बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा फ़ातत सलातुन रुबाइय्यतुन फ़िस्सफ़र तुक़ज़ा रकअतैन सवाउन यक़ज़ीहा फ़िस्सफ़र औ यक़ज़ीहा फ़िल हज़र। दा په سفر کې قضا کېدو والا موږ سره متعلق مسله ده چې سړی دوران سفر یو موږ قضا کی او هغه موږ هغه څلور رکعاته موږ وي لکه د ماسپښین مازدیګر یا د ماسخوتن. نو دا موږ کده په سفر کې بیا قضا راګرځي یا په حضر کې لکه کور ته راغلی خو دې به 2 رکعاته ادا کړي. یو خو هغه موږونه دي چې په هغه کې قصر نشته دي لکه د سهار موږ د ماښام موز یا صلات وتر دي. نو هغه موزونه کده نه قضا شته نو هغه به حق تعداد کې ادا کی که سفر کې ادا کی او که په حضر کې لکه کور ته راغل دي او که دوران سفر دی هغه قضا راګرځي خو دې به هغه رکعاتونه پوره کړي. لکه د سهار موز ترې قضا شته نو 2 رکعاته، که د ماښام موز قضا شته 3 رکعاته، که د ماسخوتن وتر قضا شي هغه هم 3 رکعاته. او که یو سړی نه په سفر کې د ماسپښین یا د مازدیګر یا د ماسخوتن موږ قضا شو اوس د دغه قضا په سفر کې راګرځي دوران سفر د قضا کوي یا کور ته راغی په حضر کې دی اقامت اختیار کړ دی دغه موږ به 2 رکعاته کوي په د باندې 2 رکعاته لازم او ضروری دي د به 2 رکعاته قضا راګرځي. اذا فاتت صلاه رباعیه کله چې فوت شي سلور رکعاتی زموز فی السفر په سفر کې تقضا رکعتین نو قضا راګرځي د دې 2 رکعاته سواء یقضیها برابر خبره ده که قضا راګرځي د دې فی السفر په سفر کې او یقضیها فی الحضر یا د دې قضا په حضر کې راګرځي لکه مقیم شوی دی او بیا قضا راګرځي خدا به 2 رکعاته ادا کوي. و اذا فاتت صلاه رباعیه اوس بل مسله ده دی بالعکس ده که یو سړی نه فوت شي څلور رکعاتي زموږ په اقامت کې لکه کور کې دی یا په داسې ځای کې دی چې هلته 15 ورځې یا د هغې نه زیات پاتې کېدو اراده یې کړې ده نو لمونځ پرې پوره دی. څلور رکعاتي زموږ د ده نه قضا شو تقضا 4 رکعات دی به قضا راګرځي د دې 4 رکعاته سواء یقضیها فی السفر برابره خبره ده که د دې قضا په سفر کې راګرځي او یقضیها فی الحضر یا په حضر کې لکه سفر کې 4 رکعاتي زموږ قضا شو نو دا غي به 2 رکعاته قضا راګرځي که په سفر کې ګرځي او که په حضر کې او که په کور کې د اقامت په ځای کې د 4 رکعاتي زموږ قضا شو نو دا غي قضا به 4 رکعاته ګرځي. اگر که د مسافر وي او په سفر کې دا غي قضا کوي بیا به 4 رکعاته کوي یا په کور کې ادا کوي بیا هم 4 رکعاته. الله رب العزت